بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمندو کتونکو، تاسو ګورئ باسن ټي وي او زه کرم خان. کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې نشه یو لعنت دی، هغې زمونږ د معاشرې داسې ماشومان په خپل لپیټ کې اغوستي دي چې کوم تاسو ته زمونږ د باسن ټي وي په شیشه باندې ښکاري. کتونکو، دا یو داسې دشمن دی چې هغه ښکاري نه او هغه زمونږ خلک په خپل لپیټ کې راولي. خو د دې خلاف یو ځوان د سوات یو ځوان هغه جهاد شروع کړی دی. هغه د دې نشو خلاف یو عزم کړی دی چې زه به دا نشې د دې خپلې خاورې نه ختموم، او په دې سلسله کې هغه مختلف قسمه اکټیویټیز کوي. د نوي ژوند په نوم باندې هغه یو ریهیبلیټیشن سنټر قایم کړی دی. کتونکو، نن موږ د هغه تنظیم د مشرانو سره ستاسو خبرې کوو. د ریاض احمد حیران څوک چې د دې سرپرستی کوي د دې جهاد، د هغو سره خبرې کوو. د هغې نه علاوه دلته په دې واک کې چې کوم نور شرکا دي د هغو سره به خبرې کوو. تاسو زموږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه کرم صاحب، باسن ټي وي ډېر زیاته شکریه ادا کوم د دې غرمو کې تاسو موږ له کوریج راکو. مقصد زموږ دا دی چې کوم زموږ را روان نسل دی، دا موجوده چې کم خلک په منشیاتو کې مبتلا دي، په دې زموږ د سوات پولیس په تعاون سره یو کوشش روان دی چې دا واپس موږ ژوند طرف ته چې کم دی را وګرځوو. خو کم چې زموږ را روان نسلونه دي، نو د واک مقصد دا دی، اصل سیس شعور دی. کله چې په یو انسان کې شعور وي، نو هغه بیا غلط طرف ته چې کم دی ګام نشي اخیستی. نو زموږ مقصد دا دی چې خلکو ته د نشې متعلق اویرنس وشي، هغو ته د دې تباهي اندازه ولګي چې د یو نشه کوونکي په معاشرې باندې څومره بد اثرات دي. بل زموږ دا مقصد دی چې کم زموږ مشران دي، کم زموږ واکداران خلک دي، هغو ته موږ درخواست کوو. چیف جسټس آف پاکستان زموږ وزیر اعظم عمران خان، وزیر مملکت شهریار افریدي، زموږ وزیر اعلی محمود خان صاحب، کم چې زموږ د سوات د پی ټی آی کم منتخب اراکین دي، هغو ته موږ ډېر په عاجزۍ سره دا خواست کوو چې مهرباني دې وکړي دا کم واړه واړه ماشومان دا په دې کاڼي چې په لاس کې دي، دا په نشې کې مبتلا وو. که هم دا سلسله روانه وي، زموږ را روان نسلونه چې کم دي هغه به تباه و برباد شي. هغو ته موږ خواست کوو چې کم خلک نشې خرڅوي، د هغو خلاف چې دی کوټلي ګامونه پورته کړي، او هغه خلک چې دی هغه دې په جیلونو کې واچوي. که په مؤذبه طریقه کېدی شي، هغو ته د دې متبادل کاروبار ورکړي او د دې نشې چې کوم لعنت دی د دې د خاتمه وکړي. کتونکو، دا وخت زموږ سره د پاڼ خواجه آباد ناظم محمد رحمان البسپن خان موجود دی. د هغو نه تپوسونه کوو چې هغو څه پس نظر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. او دا باسن ټي وي ډېره زیاته شکریه ادا کوم. او موږ د خپل تنظیم شریف آباد مشر او زمونږ د ایران صاحب او د ایسیټو فضل رحیم خان د دوی موږ شکریه ادا کوو. دا به زمونږ یو میټینګ وشو، په هغې کې زه دوی سره وړوکی غونډه ورکر یم د دوی په دې تنظیم کې، شریف آباد کې چې کوم تنظیم دی، په هغې کې ډېر ښه کارونه کېږي. په دې لارو باندې کوم دا بینرې دا لیکایي چې شوي دوی چینې ورکړي، تاسو زموږ شریف آباد ته راشئ، لیکایي بینرې دا بینرې اوس میاں خجالدین بابا دا مقبرې د دې رنګونه ورکوي. موږ بیا دغه وکړو چې اوس یو غټ دغه کوو د نشې خلاف. نو پای کې موږ د ایران صاحب سره مشوره وکړه، نو ایران صاحب چې صحیح ده، نو زموږ د تنظیم د چیرمن صاحب چې د ایران صاحب سره پکې دغه وکړو چې موږ به لاړ شو، یو واک وکړو، د خلکو ته به موږ وښیو. موږ خو څه کولی نه شو، خو انشاءالله تعالی موږ به ډېر ښه کړو. دا ماشومان تاسو نه یېږي، د ایران صاحب له یو د سوات لپاره یو د تاریخ یو خبره ده چې داسې یو نر ځوان او په ینګ ایجوکیشن په دغه کې راپاڅېد او دا ماشومان یې د نشې نه بچ کړل. خو موږ وایو چې کم غټ خلک کم دغه نشه خرڅوي، نو هغو دې ونیول شي، هغو دې عدالت هم نه پیش کړي. د هغو دپاره د دې دغه وشي چې کال دوه غیبي، چې کال دوه غیبي، ځکه په 2-3 کیلو چرسو کې خلک ونیسي، نو عدالت ولا په دویمه ورځ ضمانت ورکړی. موږ چې په دې کې ضمانت ته سره ختم شي. زموږ تنظیم همدرد انسانیت تنظیم شریف آباد، چونکې دا تنظیم چې اعظم په علاقه کې کار کوي شریف آباد کې، نو اوس موږ دا اراده لرو چې دا موږ وسیع کړو منګورې د حده پورې، او په دې کې اوسه پورې موږ مختلف کارونه کړي هم دي، لکه یتیمانانو غریبانانو سره امداد کول، دغه شان خپل علاقې صفایي کول، صحت باره کې سیمینار یا آګاهي مهم دا چلول. دې پیرې له موږ دا یو کمی محسوس کړه. موږ وی چې په هر علاقه کې داسې د نشې دغه شته دی لکه کسان یي، نو موږ دا کوشش کوو چې د حیران صاحب سره موږ دا مشوره وکړه چې موږ هم داسې یو آګاهي مهم وچلو چې په هغې سره په خلکو کې اویرنس راشي چې دا نشه چې دا ډېر یو لعنتي څیز دی، چې په دې باندې خلکو کې اویرنس راشي او زموږ دا کم را روان نسل چې دی دا څه شي دا د نشې نه بچ شي.
تاسو د میډیا مرګرو انتهایی زیات مشکور یم چې هغوی په هر مصیبت کم از کم د مصیبت په وخت کې د قوم سره ولاړ او د قوم د اواز او د قوم هغه څه مخکې فارورډ کوي. زه یو ځل بیا شکریه ادا کوم. د دې نه علاوه زه د نوي ژوند چې دی د کاپي شاپي زمانې راځي صرف په منګوره ښار دننه صرف د منشیاتو خلاف او هغه کسان چې کم ماشومان دي او کم ځوانان دي هغه منشیاتو په لعنت کې چې دی هغه مختشي دي د هغو د ژوند د بچ کولو په کوشش کې د کاپي شاپي زمانې راسي روان دي هم په دغه یو څیز باندې کار کوي. د دې نه علاوه په دې کې نن ډېره د خوشحالۍ خبره ده. ما به اکثر ایران صاحب ته خبرې کولې. ما به ایران صاحب ته وی چې ستا دا قرباني او ستا دا محنت چې دا به یو ورځ ضرور رنګ راوړي. ته به د دې نه هغه یو پیمانې طرف ته هغې ته به نه ځي انشاءالله تعالی او هغه همت کړو. نو نن ځکه د هغې په شکل کې یو بل تنظیم چې هغه هم د انسانیت تنظیم د شریف آباد په نوم باندې کار کوي او الحمدلله موږ د هغوی د کارکردګۍ نه بالکل مطمئن یو چې هغوی په لږ وخت کې په شریف آباد کې بهترین صفایي په موږ باندې هغو کار وکړو د صحت په لحاظ سره هغو کار وکړو او خپل او اول ځل هغوی نن د نوي ژوند تنظیم یو بل ملګری جوړ شو د هغې خیلاس جوړ شو او الحمدلله دا د ایران صاحب دپاره ډېره د فخر او د خوشحالۍ خبره ده. زموږ د ټولو دپاره د خوشحالۍ خبره ده. کتونکو دا وخت زموږ سره ایس ایچ او منګوره فضل رحیم خان موجود دی. د هغو نه تپوس کوو چې هغو د نوي ژوند د منډو تړو ته او د ننني واک ته په څه نظر ګوري. السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. زه د ریاض حیران صاحب د قربانو ته سلام پیش کوم او دته دادرسي ورکوم چې یاره د سوات پولیس او د سوات قوم ستا سره په دې ملاتړ کې شریک دی او انشاءالله چې د سوات پولیس نه یا د سوات د قوم نه د څه قسمه امداد غواړي نو همه وخت به انشاءالله د سره ولاړ یو د سره به تیاري. دا یو ګران کار دی. زموږ سره چې کله هم حراست کې د نشې اموخته یو کس وي نو د هغه سمبالول ډېر ګران وي. په دې کې ډېر ملګري داسې دي چې هغه زموږ سره په لاکب کې پاتې شوي دي. د هغو 24 غنټې زموږ سره ډېر انتهایي په سختۍ سره په تکلیف سره تېروي. خو زه د ریاض حیران صاحب د حوصلې ته سلوټ کوم او ده ته سلام کوم چې یاره د څومره په ښه انداز سره دا خلک چې هغه به په نالو په ګنده کچرو کې پراته وو هغه د هغه ځای نه راوچت کړو او د معاشرې یو باشعوره خلک یې جوړ کړو. خو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې یو کار هم د قوم د امداد نه بغیر نه کیږي نو زه د قوم ته خواست کوم ریکویسټ کوم چې هغه د سوات پولیس او د ریاض حیران صاحب سره د منشیاتو په ختمولو کې امداد وکړي. د دې حوصله شکني وکړي که د چا ورسره رشته داري ده تعلق دی هغه رشتې او تعلق د منشیات په رول سره چورلټ ختمي کړي. ټیک دی جی که په خپله یې منې کولی شي خو منې دې کړي که نه شي منې کولی نو ما ته د اطلاع راکړي. زه به د شپې د ورځې باران ګلی هېڅ قسمه دا دې خبرو به پروا نه کوم او زه به د دې د روکتام دپاره هر وخت تیار یم. نو هیله لرمه د میډیا د مشرانو نه د نمایندګانو نه چې دوی به زموږ سره انشاءالله په دې ملاتړ کې بھرپور تعاون کوي. کتونکو تاسو د دې تنظیم د مشرانو خبرې واورېدې. هغو صرف دا یوه خبره کوي که فرض که موږ په حیثیت معاشره یو شو د دې لعنت خاتمه به وشي او که فرض که موږ د دې خلاف متحد نه شو نو سبا دا زموږ ماشومان چې کوم دي دا به خدای مکنه شیاني او د دو مستقبل چې دی هغه به تباه و بربادي. د بل پروګرام پورې خپل کوربه کرم خان اجازت ورکوي. د الله په امان.